السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ساتم تاسو ټول ملګری بخیر. الله جل شانه دې تاسو خو خوشاله او بهترین ساتي. عزتمندو پرون زمونږ نیم مفسدات چې هغه شیو پارت 1 هغه شیو پارت 2 نن به ان شاء الله کیږي. یعنی نیم مفسدات هغه پرون ما ویلو او نیم چې کوم مفسدات دي هغه به نن وایو. یعنی نه ما پرون ویلو نه به نن وایو. دا داسې عملونه دي ما تاسو ته ویلو چې په دې کې یو د انسان نه وشي نو مونځ ماتېږي، واپس به مونځ کوي. او بعضې ساده مسلمانان داسې شته چې هغوی نه پکې شوي دي. لکه مسایل ډېر عجیبه راځي. تاسو چې کله دارالافتا ته لاړ شئ د دې مدرسو نو تاسو وګورئ ډېر عجیبه مسایل راځي چې تاسو ته به بالکل ناشنا ښکاري او خلکو نه هغه صادرېږي. په دې وجه باندې نننی چې کوم زمونږ 10 نمبر هغه د مفسداتو نه دي، نو هغه دا دی چې په مونځ کې خوراک څښاک کول. یعنې د نن په حساب سره 1 نمبر او د پرون په حساب سره 10 نمبر چې کوم یو مفسداتو نه مفسد دي، نو هغه دا دی چې په مونځ کې خوراک څښاک کول، په قصد وي که په خطا وي، خو په مونځ کې خوراک څښاک کول. د خوراک څښاک څه معنی ده؟ نو خوراک خو تاسو پیژنئ، هر هغه اشیا چې کوم د خوراک وي حلال وي خلک یې خوري. لکه روټۍ شو مثلا، میوه وغیره شوه، یا د دې نه علاوه نور څیزونه شو چې هغه خلک خوري، استعمالي د خوراک دپاره مسلمانان یې خوري. نو چې په مونځ کې خو د دې خوراک نه به هغه خوراک څښاک مراد وي چې ته په مونځ کې ولاړ او راوالي او اخورې، د دې نه به دغه مراد وي. د دې نه علاوه یو بل صورت داسې جوړېږي، هغه په دې کتابونو کې هدایه وغیره کې ذکر شوی دی، باب الصلاة کتاب الصلاة کې، چې هغه سړی خوراک وکړي او مونځ ته ودرېږي او د ده په خولې کې خوراک پاتې شي. مثلا د چڼې برابر وي یا هغه چڼه ني د چولو هغه یا د دې نه کم وي، نو څه چل به کېږي؟ نو د هغې بېل صورت دی. هغه خوراک د دې نه دی مراد. د دې نه مراد دا خوراک څښاک دی چې ته خوراک په مونځ کې وکړې. خوراک نیت دې تړلی دی او په مونځ کې سراوالې او وخورې. نو که دا لږ وي او که ډېر وي، که په قصد وي او که په هیره وي، او چې دا چل تا وکړو، خوراک دې وکړو، هر څه دې وخوړل، نو بس ستا مونځ دا مات شو. او دې کې د څښلو خبر هم ده چې مثلا اوبه دې وڅښلې، شربت دې وڅښلو، که تا نه هیرې او که یاد یې درته او داسې کار دې وکړو، نو مونځ مات شو. او هرکلې دپاره ستاسو په ذهن کې دا یو خبره راځي چې داسې خو څوک نه کوي په مونځ کې، یعنې خوراک نه کوي، څښاک نه کوي، دا څنګه چل دی؟ نو دا تاسو یاد ساتئ چې په جوماتونو کې خو اکثر داسې نه کېږي. ځکه چې سړی جومات ته راشي نو پته ورته لګي چې زه جومات کې یم. په کور کې اکثر سړی مونځ کوي، نو ماشومان بچي وي یا څوک بل څوک یې خوا کې اوبه کېږي یا جام کېږي او د ده ذهن یا ګډوډ منتشر شي، ذهن یا خوا دې خوا شي او راوالي، یا هغې نه خوراک وکړي یا څښاک وکړي، نو دا صورت راځي. او اکثره زنانه چې کوم دي د هغې دا صورتونه خامخا راځي، ځکه چې هغې خو کور کې مونځونه کوي، نو اکثر ماشومان یې د کور کارونه یې د هغې فکر سوچ وغیره اکثر اخوادي خوا وي، نو دا صورتونه ترې راځي. خو بهرحال که سړو وکړل که زنانه وکړل، دا صورت یو کو مونځ به ماتېږي. او ورپسې 11 نمبر چې کوم دی هغه د سړو موافق دی، او هغه دا دی چې د 2 صفو مقدار په مونځ کې تک کول. مثلا یو سړی مونځ ته ولاړ دی او بل کس راغی او ځای نشته دته، او دا یو سړي زړه کې دا خیال وکړه چې زه به لږ لږ داسې مخکې شم او ولاړ به شم، دته به ځای پرېږدم. نو دا ګورې تاسو یاد ساتئ چې د 2 صفو مقدار په مونځ کې مخکې تلل، که هغه په مزه او که په تیز دي، سره مونځ ماتېږي. بعضې خلک دي داسې مونځ ته ولاړ ورو ورو داسې خوځي او ځان هغه طرفونو ته وباسي. نو دا مسلې مه کوئ، ځکه چې په دې سره مونځونه ماتېږي. دا هغه 11 نمبر مفسد و. او 12 نمبر چې کوم زمونږ مفسداتو نه دي، نو هغه دا دی چې بغیر عذره سینه اړول. دا به څنګه حالات جوړېږي؟ دا چې کله سړی نیت وتړي او مونځ ته ولاړي او هسې بې څه د ده ذهن بدل شو، یا هسې د ده ته دا پته نه لګي چې یاره زه مونځ ته ولاړ یم که زه څه کومه، او ده ډایرکټ سینه ته وکړه، یا ماشوم پسې ته وشو یا څه بل څه مسله وه او ده ډایرکټ سینه د قبلې نه بغیر عذره ته وکړه، نو دې سره مونځ فاسدېږي، مونځ ورسره ماتېږي. لہذا بیا به مونځ کوي. د دې نه علاوه که عذر وي
کو مثلا مار را روان دی یا ماشوم کوي ته پروزي یا بجلی رانشي یا بل څه داسې خطر دی یا ړوند روان دی کندې ته پروزي او یو سړی په مونځ کې لاړ شي او هغه بچ کړي د کندې نه خوا کې ماشوم بچ کړي مار مړ کړي لړم مړ کړي نو دې سره مونځ نه ماتېږي واپس به د هغه ځای نه مونځ شروع کړي اخره کې به سجده سهوا وکړي مونځ ټیک دی په دې وجه خو بغیر عذر سینه د قبلې نه اړول دې سره مونځ ماتېږي او 14 نمبر چې کوم زمونږ مفسد دی نو هغه دا دی چې په ناپاکه ځای باندې سجده کوو د ناپاکه ځای د سجدې څه مطلب دی د ناپاکه ځای د سجدې مطلب دا دی چې سړی څوکي سړی په داسې ځای باندې سجده وکړي چې په هغې باندې نجاست وي که خفیفی که غلیظی یا د دې نه علاوه داسې څه خځلې وغیره دوړې موړې پې پرتې وي چې د سړي زړه پې سجده کول نه غواړي چې یاره دا ځای ګنده دی نو په داسې ځای باندې سجده کول نه پکار دې سره مونځ فاسدېږي لکه دا به څنګه جوړېږي تاسو وګورئ بعضې مسجدونو کې داسې وي بعضې ځای نه ډېر سپی د سړي زړه پې سجده کول نه غواړي لکه مونږ زه په سفر تلم کراچۍ ته نو هلته یو مسجد و نو لومبي سب کې ځای خالي و ما چې وکتل زه لومبي سب کې ودرېدم نو ما چې وکتل نو هلته د خاورې د ویښته شان ډېر زیات پراته سو نور څه داسې څیزونه میزونه خاورې مورې ګند بلا پراته په هغه ځای کې چې هلته زما زړه سجده کول نه غوښتل نو داسې ناپاکه ځای باندې چې کله سړی سجده کوي نو دې سره مونځ نه کېږي چې هغه ګنده وي ناپاکه وي د دې نه علاوه تاسو وګورئ چې کله سړی ستر عورت یې پټ کړی دی ستر عورت ما ته اوس ته ویلو تقریبا چې ما ته اوس د فرایضو کې دا خبره کړې وه چې د سړي ستر عورت څونه دي او د زنانو ستر عورت دا څونه دي دا خبره ما کړې ده زموږ چې کوم 14 نمبر مفسد دی هغه دا دی چې په مونځ کې ته ولاړې او د یو رکن برابر ستا ستر عورت دا ښکاره شي چې سړي دي نو سره د نوم مواله سره د کونډو پورې دي دا ستر عورت دی که چېرې د یو سړي دا حالت داسې جوړېږي چې د یو سړي چې کوم په کپړې ځان پټ کړی دی پرتوګ وغیره هغه شلیدلي وي او مثلا د کونډۍ د پاسه شلیدلي دي یا د ستر عورت د نور ځای د پاسه یا د نوم ځای د پاسه هغه شلیدلي دي او ښکاري خلکو ته ښکاري نو د یو رکن برابر په مونځ کې ستر عورت ښکاره کېدو سره مونځ ماتېږي یو رکن څه ته وایي یو رکن دې ته وایي چې سړی په سجده پروت دی او درې پیرې سبحان ربي الاعلی یا عظیم پکې سړی وي په رکوع کې یا په سجده کې نو دا یو رکن شو درې پیرې تسبیحات چې پکې ویلي کېږي نو دا د یو رکن برابر دی نو که دونه د چا په مونځ کې ستر عورت د هغه زنانۍ او که سړي ښکاره شو نو دې سره مونځ ماتېږي لهذا د دې ځان ساتل پکار دي سړی ودرېږي مونځ ته نو ښکلې کپړې واچي دا مونږ ویلو چې کپړې پاکې بدن پاک دا فرض دی او کپړې وګوري چې که شلیدلې وي د الله جل شانه دومره لوی عبادت توبېږو نو چې په دې وجه زمونږ مونځ اودس دا بالکل خراب نشي 15 نمبر چې کوم زمونږ مفسد دی هغه دا دی چې د الله جل شانه نو په مانځه کې داسې سوال کول چې بار د خلکو نه کېږي د دې څه مطلب د دې مطلب دا دی لکه یو سړی په مونځ کې ناست دی او موږ کله مونځ کې دعا کوو اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار موږ دا دعا وایو د دې مطلب دا دی چې الله موږ په دنیا کې بهترین رزق او ښکلې ژوندګي موږ له راکړي هر یو څیز پکې راکړي او په آخرت کې موږ له حسنه راکړي په آخرت کې حسنه نه دا مراد دی جنت او د جهنم نه بچ کېدل د نیکو اعمالو د تلي درنېدل په پل صراط باندې د بجلۍ د پلق په شان تېرېدل علماو لیکلي دا ټول پکې داخل دي او جنت کې داخلېدل د دې نه حسنه مراد او په دنیا کې د حسنه نه دا مراد دی چې الله د ګناه نه مو ساتي رزق حلال لا کې د حرام کارونو نه مو ساتي د خپل بغاوت نه مو ساتي او د خپل حکمونو د نه منلو نه مو ساتي چې څنګه زس داسې په ما وخت نشي چې زستا حکمونه ونه منم او په دې کې اولاد بچي هر یو څیز پکې راغی بیبي وغیرہ ټول پکې راغی نو په دنیا کې د حسنه نه دا مراد دی اوس موږ یو سړی راغی د اللهم ربنا آتنا فزي سوال وکړي الله مال یو 100 روپۍ راکړي نو دا سوال سره علماء لیکلي دي چې داسې سوال په مونځ کې چې ته د الله نه کوي چې هغه بار د خلکو نه کېږي لکه تاسو ګورئ را خیرماران ګرځي خلک چاته وي 10 روپۍ راکړي چاته وي 20 راکړي دوی خیر غواړي ځکه دا د عام مخلوق نه سوال کېږي د خالق نه به بهترین سوال دی او په مانځه کې چې کله الله سره مونږ مناجات کوو دعاګانې وایو نو هغه دعاګانې به معتبر وي کومې چې الله جل شانه مونږ ته ښوولي دي کومې چې نبی علیه السلام مبارک مونږ ته ښوولي دي د الله جل شانه په حکم باندې هغه به معتبر وي د ځان نه د مخلوق دعا چې کومه ده هغه به بالکل نه معتبر ته مونځو کې د هغې نه پس
د الله جل شانه نه ځان له سوال کولی شي الله مال حلال پیسې راکا ډېرې پیسې راکا چې الله سره د دین خدمت وکم چاته محتاج نشم او زما زندگی خپل پراحت رشي چې ستانه علاوه بل چاته نه محتاج نو پیسې اوسته شي په مونږ کې داسې سوال نشي کوم چې الله یو 100 روپیا راکا یو 10 روپیا را دې سره مونږ ماتيږي په دې وجه د دې خبرو تاسو ډېر زیات خیال ساتئ د دې نه علاوه چې کوم زموږ 14 نمبر مفسد دي نو هغه دا دي چې په پرون مونږ ویلو چې په مونږ کې د بیماری په وجه چې در وغیره وي نو د خلینا اوف وغیره आवाज وکړ او نن چې راکم دي چې 16 نمبر دی نو هغه د مصیبت یا د درد په وخت هغه بیماری په وجه دا په سړي سو مصیبت راشي او د خلینا داسې الفاظ وباسي چې لکه بعض خلک اسویلی کو دا څه چلو شو بعض خلک نو الفاظ خدایا نو داسې وغیره الفاظ چې د مصیبت د وجې توګه یا پتا څه تکلیف راشي او تی وې د خلینا الفاظ د موږ نه علاوه وباسي نو دې سره منځونه ماتيږي او دا په هغه وخت کېږي چې سړی په شدید غم کې مبتلا او بل غم کې راشي یا سړی کمزوري وي غم نشي برداشت کولی او د غم خبره ووري په موږ کې یا داسې आवाज په سوکو کې نو د خلینا بداسې الفاظ دي په دې وجه تاسو د دې الفاظو خیال ساتئ ولسم نمبر چې کوم زمونږ مفسد دي چې مونږ کې ماتيږي هغه دا دي په مونږ کې په قهقها سره خندل قهقها څه ته وایي نو دا تاسو یاد ساتئ د خندا درې اقسام دي یو ته تبسم وایي یو ته ضحک وایي عربی کې او یو ته قهقها وایي لکه نبی علیہ السلام مبارک با اټي باغی تبسم کو هغه یو شاعر وایي کنه په تبسم دی د لبان او مولا دی مې نبی علیہ السلام مبارک یادي په دې وجه تبسم دی ته وایي تبسم چې سړی اصل مسکی شان شي به مسکی شي غاښونه ښکاره نشي او یو ضحک دی عربی کې ضحک هغه خندا ته وایي چې د سړي غاښونه ښکاره شي او خان یو غاښونه ښکاره شي او یو قهقها ده قهقها دی خندا ته وایي چې سړی خوله کولو شي تعلیم ښکاره شي د ژبې ویښ هم ښکاره شي او اواز هم ډېر اوچت لاړ شي او سترګو باندې اوښکې هم راشي نو تاسو یاد ساتئ چې نبی علیہ السلام کله یو سړی تبسم په دې نیت کې چې دا نبی علیہ السلام کړی دی نو دا سنت طریقه او ضحک بالکل د جواز مسله ده لکه سړی داسې وخاندي چې صرف غاښونه ښکاره شي نو دا جایز ده او قهقها چې ده نو دا منع ده د دې نه موږ داسې منع شوي یو او په مونځ کې منع شوي یو سړي په مونځ کې داسې په قهقها سره وخاندل نو د قهقها مقدار به په مونځ کې بس وي داسې خو ما تاسو ته حالات بیان کړ په مونځ کې به د قهقها مقدار دا وي چې کله دې دونه تیز وخاندي چې خوا کې ورسره کس ناست دی یا ولاړ دی او هغه د ده دا خندا واوري نو چې کله د ده خندا واوري نو دا به موږ د اودس په مفسداتو کې وایو نو د ده اودس هم مات شو نو چې اودس مات شو نو مونځ یې مات شو نو ولسم نمبر چې کوم مفسد دی هغه دا دی چې مونځ کې ته دونه تیز وخاندي چې خوا کې سره خلک خندا ووري یو کس ولاړي دوه کسه ولاړي او خوا کې تا سره کوم کس هغه ستا خندا ووري نو ستا مونځ مات شو او اودس هم مات شو واپس به اودس به وکړې او مونځ به وکړې په دې وجه دا د اودس چې په څومره څیزونو ماتېږي دا په هغې کې هم شامل د دې نه علاوه اتم نمبر چې کوم مفسد دي زموږ هغه دا دی چې هغه د امام سره تعلق او مقتدیانو سره تعلق ساتي هغې کې د زنانو څه نشته او مخکې به زنانو د امامانو پسې مونځونه کول خو اوس دې وخت کې د پنجاب طرفونو وغیره ته کېږي خو زموږ طرفونو ته نه کېږي او تاسو وګورئ چې کله د اسلام ابتدایي ورځې وي او نبی علیه السلام مبارک په خپله موجود نو څه چل به کېدو زنانه به هم راتلي مسجد نبوي کې به هغه طرف ته ولاړې وي د هغې ترتیب دا که د صفونو مقدار به د زنانه به څنګه به جوړېږي نو د دې به دا صورت جوړېږي چې لومبۍ به سړي ودرېږي بیا که ماشومان وي ماشومان به ودرېږي ماشومانو پسې به بیا زنانه ودرېږي که چېرې ماشومان وي نو سړو نه وروستو به بیا څه وکړي بیا به زنانه ودرېږي د دې نه علاوه نور صورتونه هم پکې جوړېږي خو به هر حال اوس دا مونځونه نشته دلته به اکثر به د پښتنو په ځایونو کې او بعضې علاقو کې پنجاب طرفونو ته دا شته نو د امام سړی امام پسې ولاړ دی او دی د امام نه مخکې لاړ شي په مونځ کې مثلا څنګه امام نیت تړلی او یو سړی راغی چې زه د امام نه مخکې ودرېږم یا دی په مونځ کې ولاړ او د امام نه مخکې لاړ مخکې شو د امام نو لهذا د ده مونځ مات شو نو زمونږ اتلسم نمبر او اخیری چې کوم مفسد دی نو هغه دا دی چې هغه د امام او مقتدیانو سره تعلق ساتي چې سړی د امام نه مخکې لاړ شي په مونځ کې یا مخکې ودرېږي نو د داسې خلکو مونځ نه کېږي که مونځ کې لاړ واخوا نو مونځ یې ماتېږي
منځ مفسد دي، دا مفسدات دي د منځ. تاسو یاد ساتئ زمونږ بالکل 18 مفسدات دا برابر شو. امید ساتم تاسو به دا وګورئ، دا د زده کړې په دې به عمل کوئ، د دې ټولو کارونو نه به ځان ساتئ. تاسو وګورئ داسې ډېر روریان به په تاسو کې وي چې اوسه پورې صرف تاسو ته دا پته وه چې مونځ صرف په دې ماتېږي چې اودس دې مات شي، نور تاسو مونځ نه ماتېږي. یا سلام مونږ وګرځو په هغې مونږ ماتېږي، نو نه مونځ په دې 18 خبرو باندې ماتېږي. په دې وجه دا وګورئ، بار بار وګورئ، ځان سره ولیکئ، یاد کړئ، ذهن کې واچوئ چې بالکل تاسو ته د مونځ دا مسایل دا 100 مسایل دي. د دې نه پس مکروهات پاتې شو او سنت پاتې شو. سنت چې دي هغه 21 دي او مکروهات چې دي هغه 29 دي. انشاءالله هغه به هم وایو. او زه وایم چې د هغې نه مخکې د اودس چې په څه ماتېږي، د اودس چې کوم مفسدات دي چې هغه 8 څیزونه دي. تاسو ته به پته لګي، تاسو وایئ صرف اودس په سړی اودس وغیره مات کی، په دې اودس ماتېږي. دا 8 څیزونه داسې دي چې په هغې اودس ماتېږي. انشاءالله د الله نه امید ساتم چې دا به تاسو یاد کړئ او آینده دپاره به یا به سنت وایو یا به مکروهات وایو او یا به د اودس مفسدات وایو. د نن دپاره دا کافي دي. الله جل شانه دې ستاسو مل شي، زمونږ دې الله مل شي. زما دا ویډیو کوم ملګري داسې چې هغې ملګرو ته لیږل غواړي نو بالکل تاسو شیر کولی شئ د ثواب په نیت باندې. الله جل شانه به تاسو له هم ثواب درکړي، ما له هم ثواب راکړي. الله جل شانه دې ستاسو مددګار شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.